دویم سوال ادا چې امام بخاری شروع ولی پدې عنوان کوي بدل الوحی الى رسول الله، دا وحی نه ولی شروع کوي او دا وحی کیفیت بیانوي او دا وحی ابتدا ثابت دی. دې موضوع عنوان تساجتو پسر د کتاب کې دا موضوع ولی چیړي او شروع د کتاب د وحی په بحث ولی کوي. دو وجه نمایان دی انور چې څوک سوی راجی دی دیتا. اوله اشاره کې موضوع د دې فن ته چې موضوع د علم حدیث ذات د رسول الله دی، خو رسول الله په وصف د رسول او د موحى الیه سره، نه په وصف د انسان محض، نه په وصف د عربي محض، نه په وصف د مشر محض، نه په وصف د مکی اوسیدونکي یا د مدینه اوسیدونکي. صرف دانا د رسول الله مبارک نه بحث کوم په حیثیت د رسول او د موحى الیه. نو رسالت د رسول خو پس ته وحی نه ثابتېږي، نو گویا دا وایي چې حضور مبارک څنګه موحى الیه شو چې د هغه د کلام او د افعالو نه بحث وکړو. نو اثبات د رسالت اپا وحی موقوف ده، نو دا وحی ابتدا درته ښه. نو موضوع د احادیثو ذات د رسول الله ده، من حیث انه رسول الله ومن حیث انه موحى الیه ومن حیث انه مبعوث لهدایت الخلق. زیم وجه واهام او سرګند دا وحی نه ځکه شروع کوي چې تا ته دا ښودل غواړي چې دا آینده علوم درته زه بیانوم دا ثابت دي په وحی الهي سره. بنا د ایمان، بنا د اعمالو، بنا د عباداتو ټول په وحی الهي دی. په تشریع د هغې تفسیر او وضاحت مصطفی کړی په وحی الهي او په توضیح او تشریع نبوي. دا علوم نه چې د بره نه راغلي دي، دا علوم دي چې د دې ماخذ وحی الهي ده. د دې وجه نه دا باب په منزله د مقدمې وګرځاو او شروع د کتاب الایمان نه. ایمان په عقل محض نه ثابتېږي، نه عبادات. دا منځ خو موږ په عقل نشو معلومولی، منځ دومره دی او دی حیات دی او دا دغه دی، دا خراته حضور مبارک ویل او ته وحی الهی کیږي. د دې وجه نه د آیات در یو قانون چې اصل په عباداتو کې توقیف دی. توقیف معنی که د مصطفی نه ثابتي او د هغه صحابه و کرامو نه، نو دا عبادت دی، په عقل نه او په قیاس نه ثابتېږي. دې وجه نه ډېر پیران چې عبادات کوي بعضې او د هغې اصل نه په سنت د مصطفی کې او په عمل د صحابه و کرامو او سلفو کې دا صحیح دي، دا په بدعاتو کې علما داخلي. دې کې قیاس نه جاری کېږي، نه د ځان نه اختراع. که سړی وایي په دې صورت کې دومره ثواب دی، دا دومره کرته ووایه، که رسول الله مبارک ویلي علی الراس والعین، که صحابو نه راغلي او سلفو نه راغلي، خیر القرون نه صحابو تابعینو ته، نو ټیک ده. یو حسن ظنم په هغې دا دی چې د حضور مبارک نه به اورېدلي، او که نه خیر القرون کې نه او تی ایجاد د نوې عبادت کې، نو دا په بدعاتو کې داخلي. نو د پیرانو ډېر عملونه په بدعاتو کې داخلي. نو اصل په عباداتو کې توقیف دی. توقیف معنی موقوف دی، دا عقلی نه دی، قیاسی نه دی، دا نقلی څیزونه دي. که رسول الله مبارک ویلي ما فتوی او بدعت څوکۍ ورته وی دی که ثواب دی که عذاب دی، او که خارج د دواړو تقسیم عقلی خدا. نو کوئی عذابی نو بیا د عذاب شي ولې کې، او کوئی اس پکې نشته نو ولې اشتغال بما لا یعنی کې، او کوئی ثوابی نو دا ثواب رسول الله مبارک د دین خبر او کو نو خبر ته خبر شو. که رسول الله مبارک خبري ناغه امت طویلی دی کنا، که داوی چا خبر نو زه خبره
نو تی خود پیغمبر نلویش رسول الله خبر نه دی او دی خبر کاغوی رسول الله خبر خو امت ته نه دی ویلې نو علیاذ بالله دا خیانت شو. حضور مبارک کم د خیر شي چې دی اما امت ته ویلې دی او کم چې د شر سیز دی هغه نه مې امت بچ کړل. نو په یو کې نسبت د جهل علیاذ بالله نبی کریم تراوی یا نسبت د فوقیت د ځان نازی دا غنه یا نسبت د خیانت او کاغه ویلی راتوخه کویلی بسر چشم او کنی ویلی نو بس هغه چې کنی ویلی دا کافی دی زیاتی را باندې سره کوي زنا اورو نو بدعات جوړیږي د دین. یو مولانا مې اوریدل سفیان مجتهدین دي په خپل مسائل یو توجیه نو اجتهاد هم چې ساسل لري په شرع کې علی وکړه او اجتهاد په مسائل فرعیو کې راځي په عبادت او محضو کې نه راځي. یعنی ایجاد د عبادت نشي کوله. من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. او حضور مبارک چې د دریو یو ډلو بیان کې چې دوا یا په دوزخ کې او په جنت کې وی قربان هغه بسو کې هغه وی علی مثل ما انا علیه اليوم واصحابي فكما طریقه چې زنن روانه مو د ما صحابه روان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي دقه شان الفاظ يا كما فرقه ناجيه يا على مثل ما انا عليه اليوم انا واصحابي فكما لا تديد وجنا على السنه والجماعه نمد حديث مبارك نراغشت ما انا عليه السنت واصحابي جماعت جماعت باجوړ ملا کابل ملا تنوي او بلوچستان ملا وی پدې اجماع ده چې اجماع ده زمون په باجوړ کې په اجماع ده او پاکستان ما اصل په عبادتو کې توقیف ته یعنی هر هغه عبادت بکې چې کم داغي نه ثابت ده کلمه کو ضرورت سره نو تاوی ابتداء د وحی حضور مبارک دا علوم دي چې اثبات په وحی الهی راغله دا نقلی علوم دي د دې ماخذ وحی الهی دي. ایمانیات عقل پکې استعمال او خود خادم په شکل اصل نه دی یعنی ماخذ نه دی کار به نه دا قواعد خیم دا یاد نه دا رسته تطبیق کوي. دا تا تخیبر دا مبارک علوم دی چې دې ماخذ وحی الهی دی او وحی الهی د هدایت د انسان لپاره دی. عقل نشي کوله که عقل کوله شنو دا دنیا به ولې گمراه چې چا سره دا روسیان خدا وایي کنه چې عقل شته انسان سره نو نبی ته ساجد ټیک ته انسان له خدای درې ذریعې د علوم ورکړي دي. اوله ذریعہ حواس دي سترګې دي غوږونه دي پوزه ده حواس خمسه او حواس خمسه باطنه چې هغې نه تعبیر په حصه مشترک کیږي. دا اوله ذریعہ د علم خدا حیواناتو ته خدای ورکړي ده بلکې حیوانات په دې حواسو کې ډېره حده پورې زمونږ نه مخکې دي. زما سترګې دغه شل ګزه پورې کار کوي. د مولا چرجک سترګې ځمکه کې لیدل کوي بوټي ته وګوري لاندې پکې چینجې معلوم ټپس او ګرګس درې میله بره هوا کې ګرځي لاندې په پټي کې مرداره ویني په خوړ کې چا چرګه وردولې مړه لاس چې ګرګس پکې وي دا ورته څه ووایي کبان په اوبو کې ګرځي ارسوینې تی نه وینې په اوبو کې چاقو پکړې سترګې به دې باندې ګیدړان او شرمخان او ماران او پیشوګان او منګکان د شپې ګرځي په کوټو کې په ځنګلونو کې ستا په کوټه کې مګه ګرځي ستا په کوټه کې پیشو ګرځي په دې غرونو کې او په دې شاړو کې ګیدړان ګرځي د شپې او ښکار کوي او لمبړم کولی د سترګې رڼا کې ته نشي ګرځېدی
که چشمیم واچې او سترګو کې رانجم واچې هغه نظر چې خدای غیله ورکړی تا کې نشته. وږ موږ نیم میل کې آواز اورو، سپی په 6 میله کې اوري. کونې پیژنې کونې عربی کې ورته خوراک وایي، اردو کې ورته چچړ وایي، پته نه کېږي چې فارسی کې ورته څه وایي. دغسې داسې غونډ شي په دې سارو په دې غولانځو کې چنقتي. نو عربی کې د پورې متل دی فلان اسمع من قراب، فلان کې د کونې نه په غوږونو تیره دی. دی په 45 میله کې د اوښ د خپو کشاره وي. نو د عربو ډاکټرانو به ځان سره کونې ساتل، ابې داسې لارې سره نږدې کېښودنو ده چې به د خپو کشاره اورېده نو لارې ته به یې ځان نږدې کو. نو دوی به یې قافله را روانه، په کونو به یې قافلې معلومول. یو کټمل دی په بوی انسان معلومه کټمل، کابل کې ورته خسک وای او وزیرستان کې ورته کونک وای. دی د بني آدم ته کټ کې کېنه کنه زور کټ کې کوناټو به کاغذ شروع کی. حیران بشي چې خدای دا دوی ته څه ووایي. دا په بوی انسان معلومه، د انسان مینه ادا د خوراک ده. دی ماشو ته نه ګوره، ماشه دومره وړوکی شی دی چې ښکاري نه، او راځي د انسان په بربند ځای کښېني او د شپې په هوا کې الوزي او خاپیرکان د شپې الوزي، طایر ولود خفاش. نو خدای دا حواس دا په حیواناتو کې زمونږ نه زیاتې ښه. نو خدای هغه زمونږ کمې بادشاہ نظام خو خدای انسان ته حواله کړی دی، هغه په دویم نعمت پوره کړی دی چې هغه غیله نه دی ورکړی، هغه عقل دی. عقل هغه دی کې کار کوي چې حواس ودرېږي. او زما حاسد دیواله پورې د نظر افها به د عقل نه کار نه تاسو نه دلالت عقلي کې. نو د عقل په واسطه موږ په جهان بادشاہ دا زمری چې نسي ښکاریان نو دوی ته پنجره کېدي او یې کې ګډول وتړي، نو هغه زمری چې وي نو رامنډه کې ورپسې نو ګډ خو ویني او ګډ خوري، خو دا عقل نه لري چې د ښکلې پنجره کې دا مزېدار ګډول راته څه دپاره تړلی شوی دی. ما وراء الحس علم نه لري. نو چې راننوځي په پنجره نو ګړس چې پنجره ورپسې لټ ورپسې بند شي، نو بیا سړي بوزي دغه ته چړیاګر ته یا دا په ښکار باندې چې نیسي خلک عقل په رڼا نیسي. خو عقل کې یو څو خامې دي، خیال کوئ ګورئ. عقل وهم وخت کې کار نه کوي. یو مړی پروتي په کوټه کې ته به ورسره نشي سملاستلی دی یاره، هسې نه چې دا مړی راپاسي. هلکه مړی راپاسي څه که راپاسي ته خو جمدی به او هسې نه که ما سره لاس واچوي. ولې تا سره لاس اچوي؟ ستا خورور دی تره دی او بل هسې نه چې ما را خلاص کړي را باندې د پاسه کښېني. هلکه خو شپږ میاشتې بیماري تېره کړې ده خوا اوچته یې که را خلاص یې که. دا ټولې خبرې ورته عقل ښایي، خو وهم ته عربی کې سلطان القوا وایي. دا په ټولو قوتونو غالب دی، وهم وخت کې عقل کار نه. یو مقبره ده څنګه په دروازې ځای راځي، یو ونه به یې د هغې خواته، خو د شپې به نه شي تللی. دې مقبره کې سړی یېرېږي. هلکه ولې یېرېږي؟ ونه چې ووینې دا هغه بو دی او څانګې چې دی لاسونه دی او که ګلان او میوه پکې ته به یې دی غاښونه یې راته نیغ کړي دي. هلکه وایي دا ونه درانه ده، دا د دې ښځو خبرې دي او د زړو پیرانو او شیخانو. هلکه څنګه درانه ده؟ خو ما غونه ده که دا هغه وهم دی. وهم دومره عجیبه شی دی، د ګنو منځ کې په پوله باندې یو سپین شي پروت دی، نو که دا د یقین د ګمان نه چې دا زمری دی نه به شي تللی. اگر چې هغوی وي
او که دا دی یقین نه چې دا غوی دی تلی بشي پی اگر چې هغه زمری وي په واقع کې چې دا دی زړه کې راغی چې دا خو زمری شیرې به برس نو دلته وستا خپې لاسونه کار نه کوي دا وهم دی نو وهم دا دی نو عقل د وهم مخکې کار نه کوي عقل د غصې وخت کې کار نه کوي ورور مسلمان په 15 مرلې ځمکه باندې مړ کړي خوږه ښځه مزېداره چې ده په پیسو اغېشتې او ډېر خرچ یې پې کړي معمولي خبره باندې طلاقه کې بیا خفه ورور داسې دا دشمنۍ څومره چې دي وروسته پې عقل خفه چې دا مې ولې وکړه په 15 مرلې مې ورور مړ کړ اوس په 15 جریو به نه خلاصېږم نو دا مې څه وکړه نو غصې وخت کې عقل کار نه کوي د شهوت وخت کې عقل کار نه کوي یو جنۍ د خوښه ده ته ورپسې روانه نو که عقل درته ده ووایي چې ځناوره ستا خو خپله ښځه شته او ښځې ټولې د نامه د لاندې یو شان دي که جدا جدا دي یا معمولی فرق دی د معمولی فرق دپاره ته دومره لوی اقدام کې او که دا د چا خوري د چا ښځې ستا ښځې او خور لکه سکرانه ته به یې جمدې پرېږدې نو تا سره هم دا سلوک وکړي او که مړې کړې ټول خاندان به دې وشرمېږي تر قیامته او مرګ دې آخرت دې سپېره کړه ځکه څه د سړیتوب په لار خو مړ نه شوې په جهاد کې خو مړ نه شوې دا ټول به عقل ده ته وایي چې دا کار مه کوه خو شهوت داسې شی دی چې عقل مسپوره شي دې وجه نه خطرناک جنکو ته دغه مه کوې ټیوشن او امرد والکانو ته ځان له مه کوې ته ځان به د یو منټ م اعتماد نه کوې وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي عقل د رسم رواج نه متاثر کم کلی کې چې سره سمي عقل هغه ښه ګڼي شرط اسقاط یو د نایانو جګړې پې ملیان هم خوښ ګڼي که عقل ورته وایي چې دا صدقه رستو کې کنه او په ښکلې طریقې وکړي او تپوس یې وکړي که فدیه به درکړه که څه شی دی خو عقل هغه رسم رواج نه متاثر په دې ودونو کې په غمونو کې په ښادۍ کې رسم رواجونه شیخان هم کوي ملیان هم کوي پیران هم کوي دا هغه رسم رواج که بلوچستان ته لاړې غټ غټ پټکي وي او وزیرستان کې وزیرستان والا ته دومره غټ پټکي ته څه حاجت دی نو سجدې وخت کې خوار ډېر تنګ ناست دي ځکه چې پټکي تې پروسي دومره غټ پټکي ته څه ضرورت ده سوډان ته لاړ شي نو دا پټکي لکه د منارې په شکل وي داسې 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 او داسې ګرځي لکه دا مایان چې دا مچي مار چې په اوبو کې ګرځي دا کبان نیسي که نه نو په مزه مزه قدم هلي نو دیم په مزه هلي چې پټکي رانه پروړه دي هلکه ولې یې ځان پخه مخته کړی دی مختصر پټکي وه که افریقې ته لاړی مسلمانان دا مخونه یې شلیدلي حج کې ښکار هلکه ولې شلوی داغونه یې وی دا زموږ د قبایلو نښې دي چې ماشوم وشي که نه نو ګرم اور سور کړی سیخ دا والا په مخ دوه ځای راکاږي داسې د چا نښه دلته وي د چا دلته وي دوه دا مخ یې شلیدلي ما چې څومره غټېږي هغه پرخر یې غټ زیات دی هلکه دا ظلم د پېژندو دپاره دا ذریعه ده یو ماشوم پاک په واتو ورځې او ته پې ګرم سیخونه راکاږي دا څه شو فرض و که سنت و که مستحب و نه وایي دا زمونږ رواج دی موږ پې قبیلې پېژنو نو مخونه یې شلیدلي که حج له لاړی افریقې ته لاړی دلته دوه داغه دلته دوه داغه د چا دلته د چا دلته ملیان یا ځناورو ملیانو دې قوم ته نه وایه چې دا څه کوي رواج دا رفاعي طریقه ده دا تیجاني ده دا شاذلي ده څوک به په ولاړه ذکر کړي داسې به خوځي هلکه دا ولې دوی پیر وایي المدد یا رسول المدد ما شام کې یو ملا ته وایي دا څه کوئ تاسو وی دا توسل کوم دا توسل دی په ولاړې حلقې جوړه کړي داسې خوځي را المدد یا رسول المدد یا رسول دا خو د حضور پاک نه تاسو امداد غواړئ دا خو نوع د شرک ده نو دا رواجونه دي په دې قومونو کې
پس خواب کې په مړو کې په جمدو کې. نو عقل د رواج نه متاثر دی. د دې وجه نه خدای انبیاء کرام را لېږلي دي درېیمه رڼا هغه وحی ده. انبیاء کرام د وهم نه متاثر نه، انبیاء کرام د غصې وخت کې متاثر نه، انبیاء کرام د رواج نه متاثر نه، هغه رواجونه بدلی سمې ته یې راوړی. انبیاء کرام د شهوت نه متاثر نه، شهوت هم لري الحمدلله، خو په اعتدال کې په خپل قابو کې، غصه کېږي غصې په اعتدال کې په خپل قابو کې. نو خدای د هدایت دپاره هغه مبارک شخصونه او هغه طریقه خوښه کړې ده چې د دې ټولو عیوبو نه پاکي. نو حواس ظاهره هم شته، عقل هم شته، وحی الهي نه د خدای د رضا او د خدای د خوشحالۍ څیزونه هغه په عقل نه معلومېږي. که هندوان هم دی دې کاڼي ته خدای نه وایي، وی دا یادګار د روح د پلانکي دی، نو چې موږ دته تقرب وکړو نو دی به م خدای ته رسوي. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. هندوم په دې پیږي چې دی خو خدای نه دا خو ما جوړ کړ، خو دا د روح یادګار دی د پلانکي، د گوتم بدھ، د مهاتما بدھ، د مهادیو، د کرشن مهاراج، د پاربتی. نو دې چې دته سجده وکړو نو دی به خوشحاله شي، نو دی به م خدای ته ورسوي. لکه بعضې پیران موریدانو ته وایي زما خپو ته راشه، ما ته شکرانه راکړه، زه به دې رسوم، قیامت پر ورځ به دې پولیس ورات باندې تېروم، دا به درکوم، دا به درکوم. نو د پیرانو مقصد خپلو خپو ته راغورځولې چې زه به دې رسوم. داسې مه کوه. د پیر مقصد دا چې یو طریقه د عمل ته زده کې بس، نور هغه ته رسول به خپل عمل به کوي. نو دوی زور په اشخاص پرستی کوي، شخصیت پرستی، او شریعت زور په عمل پرستی کوي. عمل وکړه، تلاوت وکړه، درود شریف ووایه، منځ وکړه، روجې ونیسه. شخصیت پرستی کله دا شرک ته رسي، او د شرک بنیاد په دې شخصیت پرستی ده. وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونصرا. بخاری کې بدل راشي دا اسماء د رجال صالحین، دا اولیاء الله. نو خلق دا غي په نوم مجسمه جوړ کړي، نو چې کوم هغه چالي دي نو هغه مجسمه به اسبه د محبت په شکل ورته کتل، او په مجلسونو کې به اخی وغانته. خو چې به هغه وفات شو رستو نسل لاغه ناغي دا غي عبادت شروع. دا بخاری شریف کې الله راشي. دا څومره بت پرستی چې راغله ده، دا د شخصیت پرستی نه راغله. گوتم بدھ وی سړی تیر شوی دی 610 سنه کې د عیسی علیه السلام نه مخکې. هغه عبادت کړی، ریاضت یې کړی دی. هغې ریاضت ته ګیان وایي. د ونې د لاندې د بړ د ونې د لاندې به ناست د مراقبې په شکل او تصورات به یې کول. هغې نه پس خلقو د هغې عبادت شروع. نو عقل انسان ته هدایت نشي کوللی، د دې وجې نه وحی ده. نو باب کیف کان بدل الوحی، اصل زمونږ ګورې د هدایت هغه وحی الهي ده او تشریع نبوي ده. عقل یو خادم د استعمال یې کړ، لکه سورلی په اس کېږي، نو اس به ته چلی، داسې نه چې د اس په تابع اس باندې به واګې پرېږده چې د اس په کوم طرف ته لاړ زه په هغې طرف ځم. نه، اس په هغه طرف بوځې چې ته کوم خوا ځې. اس نه به فایده علی، خو جلب به زدا په لاس کې منزل ته به پې ځان نسی. او که نه اس خوشي کې چې زه د اس په طرف ځم، لکه کارغه باندې یو ځل هوا راله، نو کارغه هوا سره لاړ. چا ورته ویې ولې؟ وی چې کوم طرف ته هوا ځي زه هغې طرف ته ځم. نه، ته به د هوا ځان تابع کړې. بل د عقل معیار څه دی چې کوم عقل صحیح دی؟ هغه په وحی الهي معلومه. دا نور دی. د دې عقل داسې مثال دی په حواسو کې لکه سترګې. لیدل خو موږ په سترګو کوو بېشکه، خو سترګو سره بارانۍ څیز دی که هغه نی سترګې کار نه کوي. هغه رڼا ده چې رڼا کم دی نی هلته ستا سترګې کار نه کوي. که په تیاره کوټه کې ناست دی د غونډې
نو خوریدل په وک او بشک وک به باندې نه وک نه بکارله خو وک سره بارانه طاقت هم پکار دی چې هغه هوا رسیدل دي چې کوم ځای ته هوا نه رسي وک کار نه کوي مسامات اوس د اپریشن کمرې وی شیشې وی پکې غټه نو تو ورته وکی دنه بس نورې بعضی موټر کې داسې شیشې وی چې مسامات پکې نه ناواز د دنه نه بار نه اوري کېږي او د بار نه دنه نه ځکه مسامات نه نو د خشان عقل وی نعمت ده د خدای احسان ده او احکام شریعه په عقل بنا دي بے عقل مجنون ته احکام نه راځي او عقل سره به نور د نبوت رانا اصلي هغه نو د عقل بلاغه د خادم په شکل کې فایده متیاله واجب استا پلاسی او د رانا په طرف پدې او الهی دا څنګه چې عقل پرې دې سس او چې کوم طرف ته عقل زما خوې زباغه پس روانه نو ستا عقل باندې واج پس روان د کلی رواج نته نور د نبوت ته ګوره یو خدای زمون د هدایت لپاره انبیاء کرام را لېږلي نو شروع د وحی نه کوي کافو کیف بدل الوحی قدریم سوال دا چې خطه دی پیشو چې تا ته خودله چې دا علوم دي چې د وحی الهی باندې ثابت دریم خبرم دې سره درته شروع په ولې کوي نو ادرې موجه ما فرته راځي دې دوه تخصت به مو چړم به خیر چې د خدای د طرف راغله د انسانیت دا وحی الهی ده نو شروع پرم به خیر کوي او د وحی الهی نه به حکم چې په انسان لازمیږي هغه ایمان به هذا الوحی ده نو پسې کتاب الایمان ذکر کوي وحی راشی پتا ایمان واج فرض کی چې ته په دې وحی الهی ایمان نه نو اول خیر نزل من السماء هو الوحي واول مطلوب من العبد الايمان بهذا الوحي دا ترتیب شو دا وجه شو دا وحی ذکر په منزله د مقدمه ده د دې وجه په عنوان د کتاب ذکر نه ذکر یو مسله ده با عنوان د باب ذکر قدرم سوال شروع داراله چې وحی تا ته داسې شوی ده لکه نوح علیه السلام ته نو شروع د نوح علیه السلام نه ولې کېږي انبیاء کرام خو د آدم علیه السلام نه شروع دي نو داسې ولې نه وایي دا د ملیانو تپوسونه دي طالبانو علم خو خدای سره دی خدا نکات دی بعد الوقوع دوی وایي اول هغه مبارک پیغمبر چې هغه ته وحی تشریعي راغلی د هغه نوح علیه السلام دا مخکې وحی تکویني وه یعنی هغې ته به د ایجادات او د صناعاتو په باره کې احکامات راتلل ځکه د انسانیت شروع وه پټې داسې وکړه جامه داسې جوړه کړه دغه داسې وکړه عامه وحی دا وه نو هغه وحی چې هغه تشریعي ده د نوح علیه السلام نه شروع شوی ده داسې وایي نو دې ته تقی چې احکامات ټول په وحی تشریعي دي او سید الکائنات ته وحی تشریعي راغلی ده چې د نوح علیه السلام نه شروع دویمه وجه زمون په دې سلسله د انسانانو کې نوح علیه السلام اول ابوالبشر ثانی دی نو چونکې د موجوده انسانیت او د انبیاء کرامو تعلق تر نوح علیہ السلام پورې دی نوح علیہ السلام د دې وجه نه شروع د نوح علیہ السلام نه کوي دا موجوده انسانان ټول نوح علیہ السلام اولاد دي د حام او د سام او د یافس نو ذکر نوح علیہ السلام ذکر د آدم علیہ السلام د نور اولادو سلسله نشته درېمه نوح علیہ السلام اول پیغمبر دی چې بعثت مشرکین ته شوی دی وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا دا د نوح علیہ السلام قوم او سید الکائنات بعثت مشرکین ته شوی دی نو په دې حیثیت مناسبت د نوح علیہ السلام سره نو ان اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح څلورم نوح علیہ السلام پیغمبر دی چې اول په مقدس مکه د قوم تبا شوی
غرق شوه. نو د نوح علیہ السلام په ذکر کې یو تنبیه او انذار دی مشرکین ته ګورئ چې تاسو خو د نوح علیہ السلام د قومونو نه خبر یې او د هغې قصې په تواتر تاسو ته را رسېدلې دي او د هغې د هلاک سبب دا چې پیغمبر ونه منه او وحی. نو که تاسو دا پیغمبر ونه منو د وحی احکامات نو ستاسو حشر هم د قوم نوح په شان دی. یو تنبیه شوه پکې انذار شو. بل سوال ادا چې د دې آیات د مخکې آیاتونو سره څه مناسبت ده؟ دا شپږمه پاره کې مخکې د رکوع په سر کې آیات رانه شافعي سموه یسألونک نه دینه مخکې ډېر چې العلم کتاب من السماع علی کتاب درته دا وایي چې کتاب روغ جوړ مونږ ته ولې نه پیش کړي لکه موسی علیه السلام باندې یسألک اهل الکتاب ان تنزل علیهم کتاب من السماع. نو خدای د دې دوه جواب کوي یو الزامی او تحقیقی. الزامی دا فقط سألوا موسی اکبر من ذلك فقالوا ارنا الله جهرة فاخذتهم الصاعقة بظلمهم. که د دوی مطلب د حق تپوس وي نو دوی د موسی علیه السلام نه خو د دې نه غټ سوالونه کړي چې هغه ورته کتاب هم په یو ځل راوړی مونږ ته خدای وښایه. نو معلومه دا شوه چې د دې تپوسونه د حق د معلومتیا دپاره نه دي د عناد او د ضد او د استهزاء په وجه دي. نو د ضد او د عناد او د استهزاء خو جوابونه ني. خدای ذکر فقط سألوا موسی اکبر من ذلك. موسی علیہ السلام په یو ځل کتاب راوړی دی نو دی ولې نه راوړي؟ نو خدای وایي که د حق دپاره تپوس کوي نو هغه سره یې څه سلوک کړی دی چې کتاب یې ورته راوړی. که کتاب ورته ته پیش کړي بیا ورته وایي خدای راته وښایه نو دا سلسله خو لا تقف عند حد ده. الزامي جواب دا شو. تحقیقي د دې نه شروع دی امیز کې د هغې بیان دی. انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعده. د تحقیقی جواب خلاصه دا ده چې بنا د نبوت په نفس وحی ده نه په کیفیت خاصه ده وحی. خدای مختلف پیغمبران را لېږلي او هغه تاسو منئ. نوح علیه السلام منئ نو هغه له په یو ځل کتاب ورکړی شوی دی. ابراهیم علیه السلام منئ والنوح والنبیین من بعده. مدعی باندې خو اثبات دا ګوان پیش کی. اوس که مدعی ورته وایي علی به د زمانم چې فلان کې او فلان کې ګوی کې پیش کی دا مطالبه په اس عدالت او په قانون کې نه منظورېږي. هلکه دې به اثبات د دعوې کوي. اوس ته خاص دلیل خاص ته غواړئ نو دا څه دلیل نه دی. نو دا د سید الکائنات بنا په نفس وحیده نه په کیفیت خاصه د وحید موسی علیه السلام بشار نه. نو خدای وی دا مختلف پیغمبران منه هغه ټولو ته خو په یو کیفیت وحی نه راغلی. هغه ولې منه؟ د نبوت دپاره خو نفس وحی کافي ده نه یو کیفیت خاصه مطلوبه ستاسو. لکه مدعی او مطلوب ګواه غواړي چې پلان کې دی ګوی وکړي ابا زه ګوی نه کوم. نو خدای وایي انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح. دا جواب تحقیقی دی د بنی اسرائیل د سوال. نو فقط سألوا موسی اکبر من ذلک فقالوا فاخذ. هغه خدای پاک جواب الزامی بیانوي او د هغې هغه ثمرات نتایج چې په هغې بنا شوي او دا جواب تحقیقي بس ته ووایو. وصلی الله